صرف وظیفو سره نه کیږي چې تاسو خلکو ته وظیفې ورکوي. خلک په وایي چې بس وظیفې کوو خیر دی کنه دا ګناه کوو څه نه کیږي. اکثر خلک په قوم لوط عمل کې مبتلا. ای علماء کرامو تاسو ته وایم کومه ګناه چې کیږي په منبر چې کینه ګناه خلکو ته بیانوا چې به تاسو غاړه بندوي تاسو کتمان حق ولی کوي. دین په درو شانو ستبه کیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ماته په خپل امت باندې د کمې ګناه نه ډېر خطره دی چې دوی به په ګناه کې مبتلا شي. هغه ګناه به شروع کی هغه ګناه د قوم لوط عمل دی چې دوی به د قوم لوط عمل شروع کی. خو افسوس دغه عمل ډیر زیات شوی دی. ډیر خلک په دې ګناه کې مبتلا دي. خلک خاص خلک په دې ګناه کې مبتلا دي. ته دغه ګناه روکتام به څوک کوي؟ څرګنده خبره دی چې ګناه خلکو ته په نښه کول چې دا ګناه کار دی دا مه کوه په دې باندې الله خفه کیږي په دې باندې رسول الله خفه کیږي. دا کار د علما کرامو دی. اکثر علما کرام په منبر باندې چې کینی دا ګناه نه بیانوي خلکو ته. ای علما کرامو تاسو ته وایم کومه ګناه چې کیږي په منبر چې کینه ګناه خلکو ته بیانوا چې دا ګناه مه کوئ. د دې دومره سزاګانې دي. صرف وظیفو سره نه کیږي چې تاسو خلکو ته وظیفې ورکوي. خلک په وایي چې بس وظیفې کوو خیر دی کنه دا ګناه کوو څه نه کیږي. اسیم په دې وظیفو سره ګناهونه معاف کیږي. نو تاسو د ګناهونو وعیدونه بیان کړئ. ورځ قیامت کې به تاسو غاړه بندوي. تاسو کتمان حق ولی کوي؟ وی دین په درو شانو ستبه کیږي چې کله دین کې بدعات خلق کوي شرک خلق کوي او کله چې څوک حق نه بیانوي. نن خلق چې عمومي طور باندې په عذاب کې مبتلا دي هغه یوه غټه وجه دا هم ده اکثر خلق په قوم لوط عمل کې مبتلا دي.